د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په لوګه کې حالت. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل د بوسکې په کفړه پوزه پاکه کړه. وی فرمایل څه به وایې دا ابو هريره نن د بوسکې په کفړه پوزه پاکوي. حال دا چې هغه زمانه ماته یاده ده کله چې به زه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټګۍ ترمنځ بې هوشه پروت وم او خلکو به لیونی ګڼلم. پښه به یې راله په سټ کېښوده، زور به یې راکو. حال دا چې لیونتوب به نه و لوږه به وه. پیدا کې لیکي یعنې د لوږې د وجې په څو ورځې نهارې تېرېدلې، بې هوشه به کېدلو. خلکو به دا ګڼل چې لیونی شو. ویلی شي دغې زمانه کې به د لیونتوب علاج سټ ته په پښه زور ورکولو سره کولی شي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ډېر صابره او قانع خلکو کې و. څو وخته به پرې نهارې تېرېدې. د نبي علیه الصلاة والسلام نه پس الله تعالی فتوحات وکړل نو مالداري راغله. خو سره د دې لوی عابد و. یو تیلی ورسره وه چې د کجورو د هډوکو نه به هر وخت ډکه وه. په هغې به یې تسبیح یعنې وظیفې کولې. کله چې به هغه ټوله تیلی خالي شوه نو وینځ به بیا ډکه کړه، ورڅخه به یې کېښوده. دا یې معمول و چې پخپله او ښځه او خادم 3 تنو به د شپې 3 حصې کولې. اول نمبر وار به یو کس د 3 نه په عبادت کې مشغول اوسېدو. ما د پلار صاحب رحمت الله علیه نه اورېدلي دي چې زما د نیکه صاحب رحمت الله علیه هم تقریبا دا معمول و چې د شپې تر 1 بجې پلار صاحب به مطالعه کې مشغول اوسېدو. بیا 1 بجه نه به نیکه صاحب د تهجدو دپاره راپاڅېدو او پلار صاحب به مې یې وده کړو او په خپله به تهجدو کې مشغول شو. د سحر نه تقریبا 3 فا مخکې زما تره صاحب رحمت الله علیه به یې د تهجدو دپاره راپاڅوه او په خپله به یې د سنتو په تابعدارۍ کې ارام وفرمایو.